30 seconds کې د نن ورځې مهم خبرونو سره زم حمیرا. DGISPR لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودھری ویلي دي پاکستان هندوستان سره د اسلحو په جدت او شمیره کې په مقابله نه دی. زمونږه فوجي ترقیاتي حکمت عملی خپل ملک دفاع لپاره ده. اسرائیل د ګلوبل سمود فلوټیلا 111 غړي رها کړي دي چې پکې پاکستان سابقه سېنیټر مشتاق احمد هم شامل دي. د GHQ حمله کیس په عدالتي سماعت کې حاضرینا د PTI چیئرمین عمران خان انکار کړی دی. د سېنیټ صحت قائمه کمیټې په غونډه کې انکشاف کړی دی چې د پاکستان نه تربیت یافته 50 نه 80% ډاکټران بهر ملکونو ته روان دي چې لوجه سرکاري هسپتالونه د ډاکټرانو کمې سره مخ دي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي PTA د جعلي ویب سایټ او آنلاین دروغو نوکریانو په ضد ټول ملک کې د آگاهۍ مهم شروع کړی دی. خیبر پختونخوا کې کمپیوټرایز سٹامپ پیپر غیر فعالي لوجه عوام سخت مشکلاتو سره مخ دي او ورسره د سرکاري ادارو هم مهم کارونه ودرېدلي. پیښور د تعلیمي محکمې کې د 10 افسرانو د معطلۍ وروستو تعلیمي مرستیال محمد عاصم خان نوي افسرانو تعینات هدایات جاری کړي دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.